چې کله رب العالمین ابراهیم علیه السلام باندې امتحان راوست چې خپل بچی دی حلال کا. ابراهیم علیه السلام بچی ته وی ما خوب لیدلې دی د رب د طرف حکم دی چې تا حلال کم. بچی ورته وی یا ابت افعل ما تؤمر، پلاره تادی کو بس چې دا الله حکم دی. یا ابت افعل ما تؤمر، پلاره تادی کو بس. ابراهیم علیه السلام خپل زوی ذبح کړي، د الله حکم دی ورته، خو تپوس نه کوي چې الله د زوی حلالول دې کې فلسفه څه ده، دې کې حکمت څه دی. ته ماته وایي زوی حلال کا، تپوس نه کوي ښه چې زوی حلالولو کې حکمت څه دی. نه، د رب حکم دی، د حکمت تپوس ته ضرورت نشته. نن خلق تپوس کوي مولوی صاحب که د څاروي د پیسې زه غریبانانو له ورکم، دا دومره څاروي خلق حلالوي که دا پیسې خلق راغونډې کړي او ټولې غریبانانو له ورکړي نو ښه به نه. نو ابراهیم علیه السلام دا تپوس نه شو کولی چې ربه ته ماته د بچي د حلالولو وایي، نو د حلالولو کې به څه فایده چې زه بچی حلال کړم او زوی حلالول. خو نه، هغه د رب بندو چې وی حلال کوي ښه حلالوم. مونږ ته وایي څاروی حلال کو، مونږ یو له ذهن خرابو او بل چې که دا پیسې غریبانانو له ورکو، څاروي حلالولو به څه فایده. نه، بنده دې ته وایي چې رب وایي دو که نه وایي ښه دا کو، د حکمت تپوس به نه کوي ښه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د لوی اختر په ورځ په ټولو عملونو کې بهترین عمل الله ته احراق الدم، هغه د څاروي وینه تویول. بس غریب لنن پیسې ورکه کنه، قربانۍ ورځې ختم شي نو غریب لم ورکه، زه خو تا نه منع کوم. په دغه ورځ د قربانۍ پیسې غریب له ورکول نه، الله وی ما ته وینه تویول غوره دي، زما بندی توی که وینه، احراق الدم. نو ابراهیم علیه السلام خپل بچی حلالی، اسمان نه جبریل امین راغی. جبریل امین چې کله دا نظاره ولیدله، عجیبه منظر دی، یو پیغمبر خپل بچی حلالی، د الله له طرفه حکم دی. نو جبریل امین چې ولیدل، جبریل امین وی الله اکبر الله اکبر، الله ډیر لوی دی، دا د الله حکم دی. نو ابراهیم علیه السلام چې د جبریل امین کلمه واورېدله وی کتل چې د الله د طرف نه ګډ راغی، وی الله اکبر الله اکبر. جبریل امین وی ابراهیم علیه السلام وی لا اله الا الله والله اکبر. اسماعیل علیه السلام چې واورېدل هغه وی الله اکبر ولله الحمد. دا د هغې دریو مشترکه کلمه ده، دی ورځو کې ډیره زیاته وایي ښه. بهر ته وځئ، بازار ته ځئ، په خوله باندې تکبیرات جاری ساتئ. په دې ورځو کې هر نیک عمل الله ته ډیر محبوب دی ښه. د یوې شپې عبادت د لیلة القدر برابر دی ښه، د دې 10 واړو شپو ښه. څه نه څه حصه کې پکې ودرېږئ، ډېرې قیمتي شپې دي ښه. او یو روجی د یو کال د روجو برابر اجر لري ښه. کوشش کوئ دا یو څو ورځې دي ګورئ، بیا دا مقرره نتلو والا دا ډېرې قیمتي شپې ورځې شروع دي. الله پې قرآن کریم کې قسم خوړلی دی، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. بل په دې میاشت کې حج ادا کیږي چې دا د اسلام یو لوی رکن دی. نه که تا په اسلامي میاشتو حساب کولی نو تا ته به د حج پتم لګېده چې دا حج هم فرض دی. هسې نه په ما حج فرض شوی، تاسو سوچ کړی دی پکې د مالدارانو هسې نه چې حج د باندې فرض وي. تاسو وایئ چې 100 روپۍ نو حج به فرض وي، تاسو وایئ چې 1 کروڑ روپۍ نو حج به فرض وي که نه. علماو نه لږ تپوس وکئ که نه، شاید چې حج در باندې فرض. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې 50 حج فرض وو او د حج اونکو، نبی علیہ السلام فرمایی که دی یهودی مری او که نصرانی مری، اس کار می پینشت
که د دنیا نه دی یهودي لاړ او کو نصرانی لاړ. ډیر شي مالداران دي، حج په فرض دی، سوچم نه کوي چې په ما حج فرض دی. لاړ شم او د بیت الله زیارت وکم، لاړ شم خپل مالک رضا کم. چې کوم رواني نو سوی حج له چیزی نه وي پلان کې تاریخ پر اعظم بیا سره یو ساروی حلال کې پریری راوړی 3 دیګونه پاخه کې خلق خوا حج دی ته وي. بس تسبیح تل اعلانی تسبیح خلق لاغستی دم څخه دا حج دی، دا ته حج لروانی زوم کې نه د علماء سره مونږ اس نو زوم تا ته د حج طریقه وخی. دا حج ستوي ته چې زی ته بس نیت لري، ته چې د کور او زی نیت بدی سي. حج ستوي مالک ابن دینار رحمت الله علیه وی د حج ورځی وی سخت ګرمي وا د کور بهر اوتلم چې اوتلم بهر نو یو معذور کس دی پخپو معذور دی او دسی تولیږي او روان دی پخپوم پورا روغ نه دی. ما ورته وی سکه ما ته وی حج لزما، ما ورته وی لګه دمنه کوي ګرمي ده غرمه ده. ما ته وی چې سفر را ته ډیر وګت پروت دی اسنه چې ونه رسمه او د حج احکام را نه پوښ. د اجزل حج نه به د حج احکام شروع کیږي ښه د اتم ورځ نه ښه احکام د حج. حاجیان بختور دي، کله به عرفات تزي او کله به مزدلفي تزي او کله به مینا تزي. ته په بینک کې پیسو له خجوخته شرط تاوو په بینک کې د جدا جدا لوټونه کاوه په جیب کې د ښا بینک کې د دقه شان بدر نه پاتې شي او دا فرض حج په ذمه ووسی او الله له جواب ورکړي. خاص څنګه چې د فرض منځ فزیمه پرات د دې بل الله تپوس کی ښا وې ماغه معذور ته وی چې لګه دمه وکا نو زبدر لسورلی درکم پس ورلې به حج لاړ شي. وې ماته وکتل چې مالک ابن دینار تا نه یو تپوس کومه چې د سړی نه مالک خپشوي یو کس یو د خپل مالک خپش او دې رواني چې زم زدا مالک رضا کوم نو دې چې د دې مالک خواله پیاده لاړ شي نو مالک په خوشاله شي او کنه چې دې سور لاړ شي نو مالک په خوشاله شي. امارتي چې پیاده لاړ شي نو وی چې مالک ابن دینارا زمانه مالک خفه شوی دی، زمانه رب خپه دی، زه د رب رضای لزما نما پرې د چې زدي سي په دې توغندو ورسمه او په دې ګوډو خپو ورسمه او په مدې معذور خپو حرم ته وردند شمه نو مالک ابن دینار مان برب رضا شي، مان برب بما سره روغ او کی ښا زه حاجی سے ابتواما ته چې حج لزینو دا تصور کوا چې مان مالک خفدی زه د مالک رضای لزم. ناغه وی کجوره تسبیح راوړې می خلاله کې تسل رواني دروازه را ته جوړه کې وای زه د مالک رضای لزم. باس ما ته نه د پریرو ضرورت شته او نه راته د خیراتونو ضرورت زم ما نه غلی کې نه زم مالک رضا کو ما نه مالک خفدی زما التدسی زیون دی چلته به مالک دعا قبوله دلته بم رضا شي خلته به ملتزم یو حتیم به یو مقام ابراهیم به او کعبه به هغه ځای کې به مالک رضا وی حیران پاتې کړم. نظام حاجی سیبو حج لزا خو ما نه حج زده کوه بیا حج لزا ښا